بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زه د شیراني صاحب ډیره شکریه ادا کوم. زموږ مشر دی، قدرمند دی، قدردان دی. الله دې تر دغه نور عزت ورکړي، ټولو شیرانیانو ته بلکې ټولو مسلمانانو ته دې ورکړي. اوس موږ نن پر دې سره کښېنستی یو چې زموږ الیکشن روان دی، جرنل الیکشن. په هغه کښې د کنډیډیټ درولی دی محبوب شیخ شیراني. اوس موږ ټوله چې کوم د پی ټي آی نظریاتي ملګري یو، هغو سره هم دا خبره هم کړې ده او لګیا هم یو سره، او د دې په ګڼ شمار کښې راغلي دي. د ده له کنډیډیټ سره موږ اعلان کوو او په میدان یې کوو اعلان سره په صوبایي حلقه باندې. د شیراني صاحب چې کومه د انتخابي نشان انګوټه ده، موږ به په صوبایي پی کې 115 کې انګوټه ته انشاءالله ووټ پول کوو. ټوله پی ټي آی قوم ته هم دا سوال کوو، دا اپیل کوو چې پی کې 115 د شیراني صاحب پټکای به لاندې نه پرېږدو. مخکې تاسو ما ته انټرویو راکړل دا 3 ورځې مخکې آل پی ټي آی نوم ورکړی چې موږ له میاخېلو سره اتحاد کوو. د هغې په حواله څه دی؟ د هغې په حواله باندې زه دا وایم که نه چې دوی کومه فیصله کړې ده، دوی ته خپل ځان ته فیصله ده. ځان ته فیصله ده لکه ما ورته واضح کړه که نه چې دا کومه فیصله ما وکولم، دا اوس د آل پی ټي آی نامه ما نه واخیستله. ما په دې لیول نامه واخیستله چې حاکم تللی دی یا ناراضه دی یا په سوچ کې دي. هغو ته هم زه دا خوا سوال کوم چې هغه هم راشي چې سینیر دلته ناست دي، له شیراني صاحب سره ناست دي، نو دوی ته هم سوچ پر وکړي. او بلکې د شیراني صاحب موږ ته د پیپلز پارټۍ ګوره دا اصل کې دا ده د پیپلز پارټۍ، بلکې د پی ډي ایم موږ ته هېڅ ضرورت نشته. موږ ته دا سیټ وور هېڅ ضرورت یې هم نشته. دا ټیم موږ ته که ضرورت و، موږ ته د شیراني صاحب ضرورت دی. شیراني صاحب سره په کوم ډول کې تاسو دا اتحاد کوئ؟ په کوم وجه کوئ؟ له شیراني صاحب سره موږ په دې وجه باندې کوو چې شیراني صاحب زموږ د خان صاحب د ښې مشورې، د خوږې مشورې له خاطره موږ د شیراني صاحب حمایت کوو. چې شیراني صاحب د خان صاحب کور ته ورغلی و او ډېره خوږه مشوره او ډېره ښه مشوره چې هغه زموږ استازي بلکې د ټول ملک د مفاد په خاطر باندې ده ورکړې ده. یا د ده سوچ دی داسې مطلب دا به کوو په هغه سوچ په هغه فکر موږ راغلي له شیراني صاحب سره ناست. مولانا صاحب نن چې کوم دا پی ټي آی ول درغه د دې په اتحاد تاسو ځان سره ملګري کړ، د دې په حواله څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د پی ټي آی ورته وایي له عمران خان ورته وایي دغه سره زموږ مرګلوي پر بنیادي اصولو باندې مستقله ده، او هغه داسې مرګلوي ده چې هغه د پاکستان یا د خطې تر حده پورې نه ده، بلکې د بین الاقوامي دنیا په غرض باندې ده. او هغه اووه خبرې دي. یو د انسانیت فروغ، معنا دا ده چې انسانان لاندې او باندې انسانان وي، داسې چې نه چې نوم او شکل یې د انسان وي مګر خوی یې د سلربلو وي. د منافقت خاتمه، دا د بمخې د برخې ورځ د قومو د تباهۍ او د ذلت سبب ګرځي. او د جبر دا مخنیوی، مطلب ما فکر که څوک په خوښه راځه راسره مني خو کور یې ودان چې نه مني خو د خپل کار دی. ولی چې الله جل جلاله زموږ خالق هم دی، مالک هم دی، رازق هم دی، حاکم هم دی، مګر د خپل خوښ دین پر موږ په زور نه دی اړولی. او چې یو را باندې اړولی موږ به یو هم تر نه لاس در اوښتي نه بر، بلکې و خپله رضا ته پرېښو. نو چې یو الله پاک خپله خوښه په خپل مخلوق باندې د دوی له رضامندۍ بغیر نه مني او وچې هم د منلو لري، نو موږ ته خو دا بیخي حق حاصل نه دی چې پر چا جبر وکړو. نو د جبر مخنیوی، له ظلم پاک د معاشرې تشکیل، یعنی یو شی د استعمال په غرض باندې و چاته منصوب دی، هغه د ده د استعمال شی ته د ده بې اجازته استعمالوي، دا ظلم دی. د یو شي ملکیت و چاته منصوب دی چې دا یې مالک دی، او ته د ده ملکیت د ځان ملکیت د ده له رضامندۍ په پراته بولي، دا ظلم دی. نو له ظلمه پاکه د معاشرې تشکیل، له جنګو څخه اجتناب. همیشه لپاره جنګونه هغه خلک کوي
چې هغه د ځان د اقتدار لپاره د خلکو جنګول دا د ځان د اقتدار د اوږدولو ذریعه بولي او د مسایلو د افهام و تفهیم له لارې تلاش او د ټولو شرایعو مذاهبو او نظریاتو او افکارو د خاوندانو ته د خپل شریعت او مذهب او فکر او نظر مطابق په ازادي سره د ژوند تېرولو حق ورکول. دا اووه زموږ یاداشت دی چې پر هغه باندې عمران خان او ما د دواړو دستخطونه یې کړي دي او دا مستقله مرګلوي ده. د انتخابي اتحاد چونکې زموږ په مابین کې شته نه، خو چې هر ځای موږ خپلو ملګریو ته ویلي دي چې تاسې چې یو اتحاد د انتخاباتو د حلقې په حواله کوئ نو ستاسې به اوله ترجیح د پی ټي آی او دا ښکاره خبره ده چې پی ټي آی کې به هم دغه ذهنیت وي چې د دوی به اوله ترجیح موږ یو. د دغې فیصلې احترام هم کوم او په خوشحاله هم یم، شکرایه هم ادا کوم او دا اصولي فیصله ده چې د دوی پر صوبایي حلقه باندې ته اوس یو سړی ښکاره نه دی او زموږ سړی ښکاره دی او له هغې وجې څخه نو هم په نسبي هم په علاقایي شعبه ده او هم د جماعتو په رفاقت او مرګلوي ما خاشي چې له هرې خوا یې وګرځوي نو حق به دغه وي چې د محبوب شاه صاحب حمایت پی ټي آی په دا حلقه د صوبایي کې وکړي. فکره مرګلیو د زړه له کومې څخه شکریه هم ادا کوم، دعا به هم ورته کوم او بلکې هغه زما وظیفه چې وجې ګډې ته ما وښولې ده چې راځئ چې خوی بدل کړو، سم انسانان شو، دروغونه پرېږدو، دروغجن تنها کړو، رښتیا صفا ویایو، د رښتینیو ملا وغړو، له غلامۍ به آزاد سو، سم به سیالان سو. نو ما خو به دغه نصیحت هم وي، الله پاک ته د دوی پر ځوانیو برکت کښېږدي. فرمایي حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. چې څه وخت د انسانانو له ظاهري اسبابو او وسایلو څخه ناامیدي پیدا شي او هیله یې وخیږي د الله نصرت په هغه وخت کې بیا لاس ورغځوي او الله پاک پر الا ان نصر الله قریب اوس ما بدت زیاتې د رسېدونکي دی. دا دلته چې کوم کاندیډیټ ولاړ دي که نه، دا زموږ خلک په پیسو باندې غلطوي، دا ځوانان یا نور کسان په پیسو باندې دا ووټ په پیسو باندې کړن، دا څو د دې په حواله سره نو په پیسو خو چې سړی وي نو هغه غلام دی، غلامان خو به خامخا خرڅېږي او چې سړی نه وي نو هغه حیوانان وي، هغه په منډۍ کې خامخا خرڅېږي. همیشه لپاره انسان چې د انسانیت خوی پرېږدي بیا دی هم حیوان وي نو حیوانان خو په منډۍ کې خامخا خرڅېږي. نو دا خو به که دوی داسې وایي چې حیوانیت پر ځای ځان انسان بللی نو به نه غلامانو نه په حیوانانو به خرڅېده ولي، او چې دوی د انسانیت لیار پرېیښي او د حیوانیت د څر او خوی اخیستی دی. نو د څر حیوانان خو ستاسې دا د څړمونې د ترک میاشتې چې دي دا خو بوی د شنو کې نه یې خوله په ډکاږي نه یې نس په ډکاږي نو سراشه وي، یوه پر یوه تښتي بله پر بله تښتي. نو همیشه لپاره په انسانانو کې چې خودغرضي پیدا شي، یعنی د دنیا مینه او د مرګ کرکه، بیا په دوی کې د سپلاندو په څو خوی پیدا شي، په شنو او په وښو پسې لر بر منډې وي.